نو باقي کې یو لفظ راغلی نیوټن ما تاسو ته ویل چې د دې بعد سبا ان شاء الله ډسکشن کوو چې نیوټن کومې لاګانې دي او نیوټن څه نو نن زموږ ټاپک دی د نیوټن 3 لاز صحیح ده د نیوټن چې کوم دی 3 لاګانې دي د فورس او د موشن باره کې هغه باندې وایو نیوټن چې کوم دی پیرم د وکړي چې موږ وپېژنو چې نیوټن څوک دا کوم دی نو نیوټن چې کوم دی د نیوټن پورن چې کوم دی سر آیزیک نیوټن دی صحیح او دا په انګلند برتانیې چې کوم ده پیدا برتانیې اوس انګلند ورته وایي دا یو فلسفي یو ساينسدان په 4 جنوري 1643 کې پیدا شو په کوم ځای کې وولسټورپ یو ځای په هغه کې پیدا شو او دا چې کوم ډیټ اف ډیث ته هغه چې کوم دی 31 مارچ 1727 دی صحیح نو دا د نیوټن یو مختصر تعریف نیوټن چې کوم دی درې لاګانې ته په فزیکس کې پیش کړی دي د فورس او د موشن باره کې فزیکس چې څومره روان دی هغه د نیوټن د 3 لاز درې لاګانې چې کوم دي قانون چې دي یا قوانین د هغې باره کې دا ټول فزیکس په هغې باندې روان دي د هغه د فرست لا اف نیوټن چې کوم ده د هغه پیلنۍ لا دا ده که چېرې یو حرکت کوونکی شی یا یو اوبجیکټ چې کوم دی هغه روان وي نو هغه به تر هغې پورې روان وي چې د څو په ده باندې ایکسټرنل یا بیروني قوت پرې اپلای شوی لکه مثال د طور باندې زه دا قلم والم او په دې کرسۍ باندې کښېنم نو دا به تر هغې پورې پروتي تر هغې پورې به دا په دې کرسۍ پروتي چې در کومې یو کس راغلی او دی اوچت کړی دی ایکسټرنل فورس پرې لګېدلی یا یو بال دی زه بولم نو دا به تر هغې پورې رواني حرکت به کوي چې در څو پورې په ده باندې بیروني قوت نه لګېدلی اوس به تاسو وایي چې مونږ بال بولو ترو وکړو نو دا خو روان وي دا خو څوک نه رساري یې ولې په ده باندې رګړ لګي فرکشنل فورس په ده باندې لګي ځمکه باندې ولي نو دا ځمکې سره رګړ کړي نو دغه ایکسټرنل فورس دا بال ورکاوي که چېرې په ده باندې دا ایکسټرنل فورس نه وي او ته دا بال ولي نو دا بال به روان وي ودرېږي به نه نو دا چې کومه دی د نیوټن پیلنۍ لا ده چې یو جسم به تر هغې پورې په ریسټ کې وي تر څو پورې چې د باندې ایکسټرنل فورس نه اپلای شوی یا یو اوبجیکټ یا یو باډي به تر هغې پورې په موشن په حرکت کې وي تر هغې پورې چې تر څو پورې په دې باندې بیروني قوت یا ایکسټرنل فورس نه وي اپلای شوی دویمه چې کومه ده په هغې کې دویمه سره دا ده د نیوټن دویمه دا ده لگا किसी जिस्म पर लगने वाली कुव्वत एक्सेलरेशन सही फा यो जिस्म ना तो हरकत करके या फिर तो फोर्स अप्लाई के नु दा दोनों फोर्स वाले जिस्म ता पे फोर्स अप्लाई को आगे सरबाद ददी ऑब्जेक्ट मास लाजिमी कचरी ददी ऑब्जेक्ट मास लगवी नुस्ता फोर्स पपी लगी अप्लाई की और कचरी दा ऑब्जेक्ट چې کوم دی دا سیواوي او ماسې سیواوي نو ستا زور به پرې ډېر لګي دلته یو خبره ځان سره یاد ساتئ د نیوټن چې کومه دی دویمه لا دا ده چې که یو جسم دی او د هغې وزن لږ وي نو په هغې باندې به ستا فورس لږ اپلای کېږي او که چېرې یو جسم غټ وي نو په هغې باندې به ستا فورس ډېر اپلای کېږي لکه مثال کے طور باندې ته هغه له حرکت ورکې زه یو غټ کاڼی راوالم او هغه له حرکت ورکړم او د هغه ماس سیواوي نو دا به لږ حرکت کوي ایکسلریشن به ورکې لږ راځي او که چېرې همدغه عمره فورس باندې زه یو فوټبال راولم یا یو بال راولم او زه یې داسې وبهو نو هغه به حرکت ډېر کوي ایکسلریشن به ورکې ډېر پیدا کېږي نو دلته کې چې کوم دی میتھمیټیکلی دي چې فورس is equal to mass multiplied by acceleration ګوره وایي چې فورس چې کوم دی قوت هغه برابر دی د ماس multiply by ضرب ورکې د acceleration نو ثابته دا شوه چې دویمه لا مبتدا وي که چېرې د یو جسم وزن سیواوي نو په هغې باندې به ستا فورس او acceleration کم لګي او که یو اوبجیکټ وزن سیواوي نو په هغې باندې به چې کوم دی ستا فورس به ډېر لګي او هغه به ایکسلریشن حرکت به کم کوي دا شوه موږ سره د نیوټن تھرډ نه او د سیکنډ نه او د نیوټن اخري لا چې کومه ده ایکشن اینډ ریاکشن
the action or reaction pura aga Newton tawaichi an action have reaction da har yo amal radiaman shlare laga singa radiaman shlare to yo bala wala o yo diwal leruna to chi pakum force bani pakum kuwat bani aga bal ta diwal to ni maga pada kuwat bani ta dobara reaction ki ya to yo diwal ne dikawar ke chi pasumra जोर सर त दिकवर के दा जोर सर वता बानी रिएक्शन की दा چې کوم دې د نیوټن تر لاره او په دې درې وانو لاګانو کې په دې درې وانو قوانینو باندې نن سبا فزیکس څومره سبجیکټ دي هغه په دې باندې انحصار کې په دې باندې روان